زما نوم یوسف دی جي او د دې علاقې سهیل آباد نوم دی. دا د رحمان بابا په علاقه کې واقع ده او د دې چې دا څونه نکاسي ده دا د دې یو ولې ته راټوله شوې ده افریدآباد نه راواله ټیکنیکل د افریدآباد اوبه دي، ورسره د دیر کالونۍ اوبه دي، باقاعده د مجید ټون وغیره دا ټولې اوبه دې ته راماتې شوي دي او د دې خوا انتظام دونه نشته دی څونه چې په اخوا نه لوړ دی. د متعلقه چې ستاسو کوم ایم پی ای دی د علاقې د هغې نه څه غوښتنه کوي؟ هغې نه همدا غوښتنه کوو چې د دې نکاسي هم دې وکړي. نور غروره هر یو سړی بس خپل وس او کوشش کوي او خپله منډه تړلوي. خو بهرحال د دې نه نن دا د جمعې ورځ ده، د جمعې ورځ ده او د دې اوبو د لاسه مونږ چې کوم دی نه مانځله تللی شو، جومات بند دی، جومات د اوبو نه ډک دی جي او بله کې غم خادیانې خدای دې پکې ښه راولي او بد نه خادۍ سره خو بیا هم کېږي او که غم پکې راغو نو هغې سره هېڅ هم نه کېږي. مونږ ته خو تکلیف دی خو را روان میلمانه چې کوم بار نه راځي هغې ته ډېر زیات تکلیف دی. دا علاقه خو د 2002 نه 2001 نه جبې وي، نو په دې باندې د ایم پی ای 15 کاله ایم پی ای پاتې شو. دې علاقې له څه وکړو؟ یو کار دی جي دې مونږ هر چا خپل وس کړی دی. زهرالي شاه چې کوم دی د دې نکاسۍ لپاره د مجید ټون مخې ته دا وله چې کومه ده دی جوړه کړه او داسې هر یو سړي خپل کوشش کړی دی. بهرحال دا اوبه چې کومې دي مجید ټون والې ته چې کوم دي نیر ته چې کومې راغورځېږي هغې ته پوره نه راغورځېږي. په دورې چوک باندې په سړک د پاسه راوړي سپین جومات اړخ ته راځي او د هغې نه لاندې په موږ راغورځېږي. چونکې زموږ دا علاقه چې ده دا ښکته ده، دا لږه ټیټه ده، وخت د سره دا ټیټه ده. نو اوبه چې کومې دي دې ته ډېر په شوق باندې راځي او ډېر په شوق باندې کوشش کوي چې دلته راشي. نو دلته دې موږ ته تکلیف اوس ځکه دی چې هر سړی ته ځان ساتي او دغه مسله ده جوړه. د ډبلیو ایس ایس پي حکام نه څه مطالبه کوي؟ د ډبلیو ایس ایس پي حکام نه مطالبه خو دا ده چې هغې راشي دلته تصویران وباسي، دا حالات دې ټایم کې وګوري، بس خپل هغه کوریج وکړي او لاړ شي. او بله کې چې کومه مسله ده د اوبو هغه خو دې نه حل کوي. هسې هغې وایي دلته دا داسې وکړئ دا داسې وکړئ، نو دا خو زموږ د وس کار نه دی. دا بهرحال د محکمو کار دی چې وکړي چې د چا کار دی چې هغې وکړي. دې نالۍ ته خو پي ډي اے والا د یکتوت نه والا زرګرابه دا څومره نالۍ چې دي دا ټولې دې نالۍ ته راچولي. پي ډي اے حکام ته او موجوده حکومت ته څه پیغام ورکول غواړي؟ پي ډي اے ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې جي هغې خو خپل کار ټیک کړي او واڼې جوړې کړي. بهرحال یو 15 واڼې چې کومې دي د دې غونډه کې کومه چې دا 15 واڼې دې ته یو ځای شوي دي چې دې خوا چې کوم دی لوډ په هغې باندې زیات دی. پي ډي اے والا هلته نه خپل کار ټیک کړي نو دلته موږ ته مسله جوړه کړي. په عام ورځو کې موږ ته مسله نه وي. بهرحال په باران کې په سیلاب کې موږ ته بیا ډېر مشکلات دي او ډېره مسلې. حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې په هر قسم باندې کېږي، په هره طریقه کېږي، زموږ دا مسله دې حل کړي او په ښه طریقې سره دې